الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم إذا قومك منه يصدون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت پر آیات مبارکه کی فرمائی بلکہ لدی زینا ماتا ستویل بیندے مواقعہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر پیشکی نغد دی زینا اللہ رب العزت فرمائی ولما ضرب او ہر کله چې بیان کړی شي ابن مریم زوی د مریم بیبی مثلا مثال اذا قومک اچانک قوم ستا منه دا یعنی منه دا ذکر د عیسی علیه السلام پوری یسدون چغې وهي شور شغب جوړ کړي کله چې د عیسی علیه السلام تذکره شروع شي نو دا ستا چې کوم قوم دی د هغې پورې چغې شروع کړي یا په باره د هغه کې د څه کوي جګړه شروع کړي جګړه کوي وقالو او وای دی آلهتنا آیا خدایان زمونږ خیر غوره دي ام هو یا دغه عیسی علیه السلام غوره دي ما ضربوه لك دی نه بیانوي تا ته الا جدلا مگر جګړه تا سره باس نه کوي د عیسی علیه السلام په باره کې یا دا کومه خبره چې تا ته راځي چې زموږ خدایان غوره دي. اصل کې قرآن پاک کې الله رب العزت بار بار فرمایلی دي چې دا کم خلق د کم معبودانو عبادت کوي نو دوی او دغه معبودان به په جهنم کې سوځي. نو دوی ورته وایي چې تاسو موږ ته وایي چې تاسو کافران یې ځکه چې د بوتانو عبادت کوي. نو عیسایانو د عیسی علیه السلام عبادت کوي نو بیا خو به عیسی علیه السلام نعوذ بالله به ورته اچولی شي نو چې هغه ورته اچولی شي نو زموږ خدایان خو شو به عیسی علیه السلام خو شو چې هغه تاسو وایي چې د خدای دونه برګرځېدل پیغمبر دی دا چې دونه اولوالعزم پیغمبرانو کې نو بیا هم ورته اچولی شي او دې خو هغه چې دا کاڼي دي هېڅ هم نه شي کولی دا نو بیا زموږ دا غوره شو که هغه غوره شي. بل هم قوم خصمون بلکې دا یو قوم جګړالو دي جګړه کوونکي. ولما او هر کله ضرب ابن مریم چې مثال چې بیان کړی شي ابن مریم یعنی زوی د مریم بیبي چې عیسی علیه السلام دی مثلا په مثال کې اذا قومک نو اچانک قوم ستا منه فیه یصدون په باره د هغه کې شور شغب جوړ کړي یا په باره د هغه کې جګړه کوي. وقالو او وای دي آلهتنا آیا خدایان زمونږ خیر غوره دي ام هو یا د عیسی علیه السلام ما ضربوه لك دین بیانوي تا ته الا جدلا مگر جګړه بل هم بلکې دوی قوم خصمون قوم جګړالو دي ان هو ندی د عیسی علیه السلام الا عبد مگر یو بندی کامل دی. عیسی علیه السلام څه دی؟ بندی کامل دی. انعمنا چې موږ انعام کړی دی په سیدنا عیسی علیه السلام باندې بالنبوت په پیغمبرۍ سره الله په انعام کړی دی په عیسی علیه السلام د څه شي چې الله پیغمبر ګرځولی دی. الله څه کړی دی؟ پیغمبر ګرځولی. نو الله وایي دا بندی کاملو چې موږ په انعام کړی دی په نبوت سره علیه په ده باندې وجعلناه او ګرځولی دی ده لره مثلا پیغمبر د بني اسرائیل د بني اسرائیلو دپاره دا موږ پیغمبر ګرځولی یو مثال هم ګرځولی یو عبرت هم ګرځولی څنګه عبرت چې بغیر د پلار هم دې پیدا کړی. ولو نشاء که چرته خوښه وي زمونږه لجعلنا نو موږ به ګرځولی وي منکم ستاسو نه. نو دا منکم په معنا د بدله کو موږ به ګرځولی وي په بدل د ستاسو کې ملائکتن فرشتې که زموږ خوښه وي نو تاسو به هم د سره پیدا کړی وي فرشتې به هم ګرځولي یا ستاسو په ځای به هم فرشتې راوستې وي. فی الارض په ځمکه کې یخلفون چې یو بل پسې به وروستو راتله چې یو تلې نورې به راتلې چې هغې تلې نورې فرشتې به راتلې بس دنیا وه چلېدله به دغه شان کیسه
یا یخلقون چې ایبا خلافت چلو غیبا خلافت چلو وانه یقینا دا سیدنا عیسی علیه السلام دا علم للساعه دا علم دی دا سشی دی علم دی دا قیامت یا دا علامه دا قیامت فلا تمترنان بستال رد پشک وانو چوی قرآن تا گوری لالا فلا تمترنان بستاسو رد پشک وانو چوی بها دا عیسی علیہ السلام باندې وتبعونی حازما تابیداریو کې نو پدې کې یو څو خبرې دي وانه لعلم للساعه یو پدې کې مسلمانان ترجمه کوي یو پدې کې قادیانان ترجمه کوي یو مسلمانان که ترجمه کوي نو هغه دا سیاق سبق سره لګي دا غي د وجه کوي او قادیانی مکه سيزونه خو دې خو کې خو هغه د ځان د لپاره ترجمه وروباسي وانه لعلم للساعه علم چې دا نشانه د علامت د قیامت د پر د دین سم مراد دي نو درې معنی کې دي شي یا د دین مراد چې دا عیسی علیه السلام دی چې دا عیسی او دا مضبوطه راي مضبوطه خبره ده چې د قیامت علامه دا راتګ د چاري د عیسی علیه السلام بخاری شریف حدیث دی حدیث کې راځي وي چې کله وینزل وي راغوزيږي به عیسی علی نبینا علیه السلام سيعيش فيكم ابن مريم وهو ابن 33 سنه دا ابن مریم براغوزيږي یعنی قیامت ته نږدې بس دا یو علامه ده دویم نمبر یا محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وانه یقینا دا محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لعلم علامه للساعه د قیامت لپاره ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ټول وایي صلی الله علیه وسلم فرمایي انا والساعه كهاتين نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې زه او قیامت دغه شان راغلی نو علما وایي چې دا دوه بوتي ولې ذکر کړی دوه وجې دي یو دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت ترمنځ د سره بل پیغمبر نشته نو د دې وجه مطلب یې زمانه پس بل پیغمبر تر قیامت پورې نشته یو دا بل خبره ده چې څنګه د دې بوتو ترمنځ بل څه نشته د صوبابیو د منځي بوتو ترمنځ څه نشته نو تک شان زما او د قیامت تر وخت بس موده کم ده وخت نشته ډېر کم کوز بس هیڅ هم پکې نشته د قیامت چې دا ناجیزه یا نو دا د دین دا معلومه شو یو د غلار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راتلک دا بعثت چې نو دا د قیامت یو نه خدای یعنی قیامت قریب دی او دنیا چې د بلوغ عمر تر رسیدلې ده یا بلا معنا چې دا الله وی وانه او یقینا خلقه من تراب دا پیدایشو د عیسی علیه السلام معنا دا پیدایش د عیسی علیه السلام د خورنا العلم للساعه دا علامه د قیامت لپاره چې الله رب العزت خلقه من غیر اب پیدایش د عیسی علیه السلام بغیر د پلان چې عیسی علیه السلام الله رب العزت پیدا ک بغیر د پلان لاره نو الله پیدا ک نو چې دی بغیر د پلان پیدا کول شي نو دک الله رب العزت قیامت هم راوستي شي دا هغه لپاره علامه ده درې وانه صحیح او یو پکې قادیانی راځي کوي وانه یقینا دا عیسی علیه السلام لعلم علامه للساعه لقیامت تبارا مدرتی مضبوطه راځي نو دا برازي عیسی علیه السلام برازي ها ينزل بكم ابن مریم نو مرزا لیکي په دې باندې زميمه نزول المسيح کې هغه وای ځان له اسلام او باسي ګورا وی وکا مکلو کیا حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم علم للساعه نہیں تھے یعنی هغه د قیامت علامه نه و پھر کہتے ہیں کہ محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں بعثت انا والساعه كهاتين دک حدیث کو ردیم دلته کې دا کې وروړي نه دلیل کې وایي چې ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې بعثت انا والساعه كهاتين خدا تعالی فرماتا ہے اقتربت الساعه وانشق القمر ګوره یې الله فرمایي چې قیامت دا سپوږمۍ وغیرہ د تندر وغیرہ د کیسه کې او قیامت را نږدې نو الله فرمایي بیا فرمایي
हाँ, नादान ये है जो इस जगह लफ्ज साथ से क़यामत समझते हैं। अब मुझसे समझो, कादियानी हुई, अब मुझसे समझो कि साथ से मुराद इस जगह वो अज़ाब है जो ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तूसी रोमी के हाथों से यहूदियों पर नाजिल हुआ। अगर वही चिदलता द साआन मुराद हगा अज़ाब ची द तूसे रोमी ची कम बादशाह यानी द अगद अलासा ची यहूदों तक कम अज़ाब में लो शविली द दिन अगा मुराद द साआन और ज़मान दा खबर अज़ दके। हाँ, और खुद खुदा ताला ने कुरान करीम में सूरह बनी इसराइल में इस साआ की खबर दे दी है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमाए मसलन li बनी इसराइल, यानी जिस वक़्त यानी जिस वक़्त के अज़ाब से क़यामत का नमूना यहूदियों या इदा कम वक्त चिदा जिक्र शवी दी नो द यहूदियानो ता द क़यामत या वो नमूना कदरी द तूसी रोमी पर लास बांधे वो खुदरे शो और पदारे बांधे अज़ाब वर्क शो और इनके लिए वो साथ हो गई विदा लगा परदा साशो। कुरानी मुहावरा की रूह से साथ अज़ाब ही को कहते हैं। द कुरानी मुहावरों ने दा पता लगी ची दा साथ बस सिर्फ अज़ाब तवेल शी दादी ची दा दोमरा किस्सा उकड़ा ची दा दिन साथ साबित है। उस्ताद सुबह पे ज़हन कार मानना कि ज़का ची माम दा किस्सा लगा गड़ा वडो बेला खुद दे दाऊद दो नज़ूर रोड़ी ची भाई दलता न ची दिन दा मुराद न जो दलता न दा अज़ाब मुराद दे दूसरी रोमी वगैरह ज़का ची दी दा वयल वाली ची दा ईसा अलैहिस्सलाम वफात शवी दिसोई ची ईसा अलैहिस्सलाम वफात शवी ची दोबारा दा खबर साबित नशी यानी ची दा उनशी ची ईसा अलैहिस्सलाम जो अंदे दोबारा बराजी دا دو یو عقیده دا و چې عیسی علیه السلام وفات شوی او په کشمیر کې قبر دی د نرزوی وي کشمیر کې پته نه ده بچا ته صحیح کړو گورنر هم د ساده ته کړو هلته به صحیح کړو خیر بیا د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ باره کې وی چې نادان صحابي سوی نادان صحابي دا ورته ولي وی ځکه چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بخاری شریف کې حدیث دی بخاری شریف کې حدیث دی او هغه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بار دا خبره کوله چې عیسی علیه السلام د قیامت نه خلا او خبر راځي او دلیل کې بیا دا آیات وی و انه لعلم للساعه دا آیات به بار وی نو د دې وجه دی هغه ته نادان صحابي وی او د دې پیروکار دی په نوم د شیطانانو شیعاګان یغي مرته بلا کنځلې کوي ابو هريره سره خان بیا دا سیرانی دی چې کوم ځای کې د تلار ملاویږي نو هلته کې د خپل ټک لګي لومبني په مسلمانانو کې دا کتابونو چاپول چې دي نو دا د حیدرآباد نه شروع شوي د کم حیدرآباد نه مسلمانانو کې چې کله دا پریس وغیره دا کیسې راووتې نو عربو دا نوم خوښ کړی دی چې کوم اثر څومره ممالک وو هغې طرف ته نو چا کې پریس ډایرکټ نه دی راغلی وروستو هغې پکې ښه ترقي کړی مصر وغیره خو زمونږ د هندوستان نه وروستو هغې دا ترقي کړی هغې سر کې د سره دی له دلته هم صرف دغه ریاست حیدرآباد والا چې و دي د هغې کې شروع کړی نو هلته نه چې د بخاري شریف کومه نسخه چاپ شوې ده په هغې کې دا راغلي د بخاري شریف په نسخه کې په هغې کې دا خبره وه چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه السلام متعلق فرمایي دا د صرف یو خبره کوم چې هغې څومره خواري کوي موږ وایو موږ دا وکړو هغې د غلط لپاره څومره خواري کوي نو عیسی علیه السلام فرمایي رسول الله د هغه متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله هغه راشي نو یضع الجزیه ټکس به بند کړي ټکس به بیا د چا نه نشي اخیستی دا د عیسی علیه السلام ځکه چې ټول به مسلمانان وي د مسلمان نه ټکس نشي اخیستی د اسلامي حکومت د مسلمان نه ټکس نشي اخیستی ټکس چې دی دا به په کافر باندې او مسلمان نه چې دی د هغه نه به زکات اخیستلی شي او زکات چې کله په صحیح انداز باندې د هغې به دا کیسې خیر اوس خو د خدای خیر وکړي چې داسې مضبوطو صحابیانو نه تپوس وکړي چې دغه زمونږ دا زکاتونه بیا لږي په کوم دی چې کم کټ کېږي نو د هغې نه به دې کرکه راشي نو دو هلته کې چې د جزیې دا کوم لفظ د دوه ځایه جزیه راغلی ده او په بل ځای کې حرف راغلی دی نو حرف قتل ته قتال ته ویل شي جنګ عیسی علیه السلام مني نه خو هلته یې خپله شی راوځي هلته یې خبره راوځي نو د حرف نو هلته بیا رښتې دي هغه عیسی علیه السلام چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې راځي به نو هغه مسیح موعود زه یم زه راغلی لهذا جهاد چې دی دا اوس مه کوئ دا بند کې دا
کیسه ختمه ده ځکه چې زه راغلی یم کتاب باندې حرف باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حرف باندې چې عیسی علیه السلام راشي هغې کې حالات کې داسې شوي دي چې په چاپ کې داسې کار شوي دی چې هغه نورې اوږدې کیسې دي تاسو ته یې زمانه به ښه معلومات دي د بعضو څیزونو خو چې کوم لیکل دي هغې به چې چاپ پاڼه چاپ شو وغیره هغه به چې د پریس ابتدایي پریس نو هغه به هم چې اخوا مطلب یو طرف ته به کېده نو هغه به چې اوچه شوه بیا به نو په هغې کې ټکي اخوا دېخوا په نسخه کې یو کې شوي دی اکا ټکي چې دي راټینګ کړی دی چې د جزیې په ځای او دویم نمبر وجه پکې دا وه چې عربو به نقطې نه کولې د عربۍ په عبارت باندې چې قدیم وه دغه کې به هغې به د سیاق سبق نه کلام معلوم مخکې وروسته به یې وکتل اوس دا زبر ځای خو بلا اوس هم نه زبر ځای اوس هم نه کوي په هغې به نقطې هم نه کولې سیاق سبق ته به یې وکتل چې دې ټکي دا مطلب دی نو هلته د حرف د نقطه ګډه وډه شوې ده نو ده د جزیې په ځای حرف تشریح وکړي زمونږ په ذهن کار هم نه کوي تاسو هم پرې تنګ شوي چې داسې کیسه ونیولي خو دا درته صرف خبره دومره کوم چې هغوی د غلط مذهب ثابتولو لپاره د غلط پیغمبر د ثابتولو لپاره د غلط کار د ثابتولو لپاره دومره زور لګوي او موږ مسلمانان یو چې په خپل کور کې په خپل ځان کې بېغمه پراته یو چې وروسته شتنه بس د موت په غېږه کې راته اسلام نصیب شوی او بس کوه چې څه کې کوه نو لږه خواري پکار ده ښه اللہ فرمائی وَإِنَّهُ يَقِنًا دا عیسیٰ علیہ السلام دا علم للساعة دا علامه ده د قیامت موږ ورته وایي کاکا راځي بس تاسو هغه نیکه دجال چې دی هغه به په لوت دروازه باندې مردارئ هغې ورته هلته جدید ایرپورټ جوړ کړی موږ ورته جدید نه چې دی پسې لږ نور هم تیز ترین کې بیا به هم چې دی دغه عیسی علیه السلام د لره مردارئ ځکه چې زموږ ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي نو الله وایي فلا تمترن بها بس مشکی کیږه په باره د دغه عیسی علیه السلام کې واتبعوني هذا ما تابعداري وکړه هذا صراط مستقیم دغه برابر لار ده ولا يصدنكم الشيطان ولا ينصرفنكم وادي نړوي تاسو لره دا شیطان انه ځکه دا شیطان لکم ستاسو دپاره عدو مبین دشمن ښکاره دی ولما جاء او هر کله چې راغی عیسی علیه السلام بالبینات په دلایلو ښکارو سره قال نو فرمایل عیسی علیه السلام قد جئتکم یقینا راغلم زه تاسو ته بالحکمت په حکمت سره نو په معجزه او مشاهدو سره یا په مبرهنو دلایلو سره ولأبین لکم او زه بیانوم تاسو ته بعض الذي بعض د هغه نه تختلفون به چې تاسو اختلاف کوئ په هغې کې فاتقوا الله بس ویریږئ هلته الله تعالی نه واطیعونو خاص زما تابعداري وکړئ زما تابعداري وکړئ بل چا پسې مه ځئ یا فاتقوا الله بس ځان بچ کړئ د شرک نه واطیعونو خاص زما تابعداري وکړئ ان الله یقینا الله رب العزت هو دغه الله ربي رب زمان وربكم او رب استاسو دی فاعبدوه هذا دغه الله تعالی ته بندگی وکړئ خاص د چا بندگی وکړئ د یو الله هذا صراط مستقیم دغه سمه لار ده دغه درمیانه لار ده دغه برابر لار ده فاختلف الاحزاب بس مختلف شو دغه جماعتونه دغه ټولګي من بینهم په خپل منځ کې نو دا ټولګي څنګه مختلف شو نو احزاب النصارى د دې نصاراو په خپل منځ کې ټولګي شو نو یوه ډله راپاڅېده نو د عیسی علیه السلام په حق کې وي فقال الطائفه هو الله یوې ډلې د عیسایان نه وي نو عیسی علیه السلام څه دی دا الله دی وقال الطائفه دویمې ډلې هو ابن الله دا د خدای زوی دی نعوذ بالله من ذلک بلې ډلې وقال الطائفه هو ثالث ثلاثه اقالیم ثلاثه چې کوم ذکر کوم وي دا د هغې نه یو دی عیسی علیه السلام دا خو ډلې جوړې شي په عیسایانو کې فاختلف الاحزاب من بینهم یا دویمه معنا ډلې جوړې شي په امتونو کې نو فی حق عیسی علیه السلام کی چاوی قالت النصارى ولد من الله نصارى وی دی د الله نه پیدا شوی دی نعوذ بالله چا نه پیدا شوی دی وی د الله نه نعوذ بالله وقالت اليهود او
او یهودیان وی ولد بالنکاح هغه په نکاح سره پیدا شوی دا کسی مسلم نه مانو چې بغیر د پلار پیدا شوی او بل ځای کې وی نه نبی و نه بغیر د پلار پیدا شوی نکاح شوی هغه نه پیدا شوی پیغمبر یې نه مانو وقال میرزا غلام احمد القادیانی او قادیانی خردجالوی انه خلق بالزنا اعوذ بالله من ذلك وی د عیسی علیه السلام چې دا پیدا شوی دی په زنا سره خلک وی گزاره ور سره کوي د سر په گزاره کې د سړي زوی دی عیسی علیه السلام ته دا نسبت کوي وقال المسلمون او مسلمانان وی خلق الله من غیر اب الله رب العزت پیدا کړی دی بغیر د پلار نه بغیر د پلار نه پیدا کړی دی او یو درېمه معنا پکې ده اے احزاب چې د خلکو اختلاف وکړ په توحید د الله رب العزت کې نو ټول معنی صحیح کی فاختلف الاحزاب بس اختلاف وډلو من بینهم بخل منسی فویل بس هلاکت للذین لها کسان د پارا ظلمو چې ظلم کړی دی من عذاب یوم علیم د عذاب دا ورځ د درناکینا الله دو ساتي هل ينظرون دي انتظار نکوي الا الساعه مگر د قیامت ان تاتيهم چراشی بیوتا بغتتن ناصابا وهم لا يشعرون او دی بشعور من لري دی بپوی نه دی د پته نه دی انتظار نکوي مگر د قیامت ان تاتيهم چراشی بیوتا دا قیامت ناصابا وهم لا يشعرون دی د پته نه وي نو الله رب العزت فرمایي د قیامت دا ورځ بسنګوي الاخلاء الاحباء دوستان یومئذ په دغه ورځ باندې بعضهم ځنې لبعض د زنو دپاره عدو دشمنان به وي بعضې به د بعضو دشمنان وي نو حتی العابد والمعبود تر دې چې عابد او معبود چې کوم د ناحقې د چا عبادت کړي او چې چا عبادت کړي دواړه به د یو بل دشمنان وي والتابع والمتبوع هلکه لیډر او د هغه کارکون د یو بل دشمنان به وي وحتی الروح والجسد تر دې چې روح او جسد نه ستا د بدن روح او دا کم چې دا جسم دی دا هم د یو بل مخالف رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت ورځ به وي نو دا روح او دا بدن چې دی دا جسم دا به راشي نو دا روح به د بدن ته وي د سر به جګړه شروع کړي جسم سره چې به یې زما خو د مادیاتو سره څه کار نشته زما خو مادي څیزونو سره څه کار نشته که تلذذ حاصل کړی دی نو هغه تا حاصل کړی دی زه خو د قل روح من امر ربي زه خو د بره نه یم نو زما د دې څیزونو سره څه کار دی چې خوراک وکړه مه کوه حلال کوه حرام کوه که تا مانه دا راکول که نه زما دې څیزونو سره کار نشته که تا زنا کوله که نه کوله زما دې سره څه کار نشته نو دا بدن به ورته وایي چې کښېنه باره خبره داسې ده چې به یي که ته په ما کې نه وي که دا روح ما کې نه وي نو ما حرکت به نه شو کولی دا ما چې څه کړي دي خو په دغه حرکت مې کړي دي که دا روح نه وي نو ما به حرکت نه وي کړی نو دغه دواړه دي به خپله مقدمه الله ته پیش کړي الله رب العزت به وایي والله یو فیصله وړاندې کړي حدیث کې راځي دا د حدیث الفاظ دي وی الله رب العزت به ورته یو فیصله وړاندې کړي وی الله رب العزت به ورته وایي چې یو باغ دی دوه کسه راغلل یو باغ دی دوه کسه راغلل یو ړوند دی څه دی ړوند دی او دې هیڅ هم نه ویني خو نور بدن باندې سم دی او بل کس شل دی خو هر څه ویني نو دا شل چې دی دې ړوند ته ووایي هلکه داسې کار دی چې دا خو میوې دي او دې په دې پوهېږي چې دا پخه ده او دا کچره نو دا ړوند ورته چې کاکا زه خو څه وینم نه خو ته زما په دې اوبو کښېنه چې کومې میوې دي هغه وشوکوه چې دې میوې راشوکوي په دې کې بې د پاسه مالک راغی الله رب العزت ورته چې مالک پې راغی اوس مالک ورته وایي چې غلا مو کړې ده نو دا ړوند ورته وایي چې ما ته خو څه نه ښکاري خو دې زما په اوږه ختلې دی ما خو نه څه راشکولي نه مې څه کړي دي او ده راشکولي دی راټینګه هغه ورته وایي چې زه خو شل یم بره نه شم ختېده په اوږو خېجولی یم او دا څه مېوې دله راشکوم نو الله رب العزت ورته وایي چې ستاسو څه فیصله ده دې دواړو متعلق نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دواړه ورته په یو آواز وایي چې کلاهما یستحقان من عذاب دا دواړه چې دا مستحق د عذاب دي دواړه د عذاب ورکړه ځکه چې په دې کار کې شریک دي په دې کار کې شریک دي نو الله رب العزت ورته جواب کې وفرمایي قضیتما علی انفسکما تاسو خو خپله فیصله په ځان وکړله
دا فیصله بس تاسو متعلق هم ده روح او جسد دواړه رايوځای شي نو بس انسان مجموعه ده نو د دې وجې تاسو دواړو ته عذاب ملاویږي نو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض هلکه دا دوستان چې دي دا چې فلمونو دپاره راغونډېږي دا چې چرس دپاره راغونډېږي دا چې جوارې دپاره راغونډېږي دا چې د زنا دپاره راغونډېږي نو دا یا د غیبت دپاره چغلې دپاره راغونډېږي چې مجلس یې د دې دپاره وي نو دا به د قیامت په ورځ د یو بل دشمنان وي حتی که نږدې نه نږدې رشته ولې نه وي د یو بل به کلک دشمنان وي الله دې وساتي ان المتقون الله رب العزت متقین مګر الله فرمایي چې کوم د نیکان وي د نیکۍ دپاره راغونډېږي دا به په دې وبال نه حدیث کې راځي او دا به د یو بل دشمنان نه وي نو الله رب العزت دې موږ ته دغه مجلس را نصیب کړي او د دغه دوستانو نه دې وساتي په خپلو دوستانو باندې په خپله ناسته پاسته باندې نظر کول پکاري چې آیا زه دا قدم اخلم زه دا ناسته کوم دا د قیامت کې زما د بربادۍ سبب ګرځي په دنیا کې زما د بربادۍ سبب ګرځي او که نه دا زما د سموالي سبب ګرځي الله رب العزت دې پوهه سمجھ نصیب